اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه احترامات امید ای چې روغ او جوړ وستای. ګرونه کتونکو د ملګری ټلیفونونه وغیرہ روکول ویلیا ها چې پارین تو یو پوسټ کړای دی چې پاک د افغانستان لیا چې کیم په دنیو کې کیم طالبون دی امارت اسلامي دولیا ملا عمر دی هغه ته تو د هیرو نامې دی. نو ګرونه کتونکو زدا په دوا سره ویلای شو او کلمات راولای شو چې دا پوسټ چې کیم دی دا مو نه کړای دی او نه مو تا پاتا وا د شپې زه په 12 بجې نه بعد مو خپل موبایل بند کړ. غایي زه تقریبا مشپشین ته مې غایي زه په پړشامي ټیم شه د دوبینا اسماعیل افغان کالو کړای او په نامه کا ټیم کې ډیر خوب وکړم. په هغه نو ورسته بیا چې کله مشپشین شه تلاوت کلام پاک په وخت څخه کم 3 بجې اسماعیل افغان د دوبینا بیا ټلیفون وکم او دا خبره وکړه چې یاره تو یو پوسټ کړای دی په دا باندې ډیر ملګری سره غوسه دي خبره اتره سره شوي دي. نو مو ورته ویل چې ته دغه لینک مو ته روسېډ کا د چې لینک روسېډ کا نو آ لینک نو بن کې د پوری چې کیم لیکل دی هغه په عربیک زبان شوی نو فیسبوک مې لشان استعمال ک بیا باندې کا نو باندې ورسې داسې په چکر باندې واتلی خپل ماشول منځنه باندې میشتري پیر ورور ضیاء الرحمن پښتونیار بیا ټلیفون وکړ چې تفصیلی خبره سره وکړه بیا نو ویل چې دوی دا پوسټ کړای دی. مو ورته ویل چې یاره مو پوسټ کړای دا څنګه خبره کې نو دا ویل چې نه دا په میشه داسې کامنټس او ریپلای سره وشولې ملګری ډېر غوسه وي چې کوم د پی ټی ایم ملګری وي ډېرې چګې ټیټه خبرې کړې یا د نور پارټي ولاوي لیانور چې کوم هیومن رائټس ډیفینډر دی اور د لیانور کوم سوشل اکټیویسټ دی آپ به انتهایی زیات غوسه وي یعنی چې د څه خبره په ځین شو ورته هغه یو طریقه نو مو ورته ویل کلمه مې حضرت تیرا کړه ورته قسم مې ورته وکړم چې بای جان مو دا پوسټ نه دی کړای او نه ز آی چې پوسټ وکړ بیا ډیلیټ کاوه لہذا مو ته به کی پتا نشته دا پوسټ په مو پورې ماته ته چنا دا تو کړای دی نو باندې ورسته مې چوکو ته د متابعو ولو شم اتایور خو هاي شوای ولې اورات ایبا نو ملګری ته مو دا خبره کوله چې دا پارین چې کی پوسټ شوای دی ملا عمر د امارت اسلامي دولیا افغان طالبان دی یا ټي ټي پی دی یا ګوډ دی یا بیډ دی یا امن کمیټي دو دا پوسټ مو نه کړای دی او نه د دغه سره د مو تعلق شته کېدای شي دا د مو چې کیما آی ډی دو دا هک شوی وي مو د شپې په 12 بجې نه بعد موبایل بند کړای و او ورچکشا نیټ آف و غایز یعنی نن مشپشین په 3 بجې باندې مې اوپن نو زه ملګری ته دا خبره کوم چې زه مسلمان یم کلمه مې ویلې د اول ریزنه چې پیدو یې ترویس پورا مې داسې چاته ټیټه خبره نه دو کړی د وطن په خاطر بیا هر چاته خدمت ها کړی دی اور د نور خلق هم چاپلې هشه کړی دي اور د پرسه باندې زوی هور کړی دی او خپل سیټ بل ملګری ته پرې شای دی. نو ګرونه ملګری دا پوسټ مو نه دی کړای نه د دغه سره د ما څه تعلق شته او نه داسې پوسټ کوم او زه بیا هغه هم نه یم چې زه کله پوسټ وکم او بیا ډیلیټ کوم هغه زما په ضمیر شي دا نه لیکلي چې زه کله پوسټ وکم یا د چا دا ډوره یا د چا د ناراضګۍ له وجې زه بیا هایډ کم یا ډیلیټ کړم نو زه ملګرو ته دا وایم چې هغه پوسټ ما نه دی کړی دا هغه سره زما هیڅ تعلق نشته کېدای شي زما آی ډي هک شوی وي او زه وایم چې هک شوی دا بل چا با کړی وي نو چې کله دا ډرامای جوړ کړه په هغه نه ورسته بیا دا پوسټ ډیلیټ کړای وي نو اوس مې بیا پاسورډ هم ور چینج کړل او اوس ما ویل هم چې غنا دا کسان غپ لګوي نو چې د ضیاء الرحمن سره مې خبر نو ملګرو خبره مې دا کوله چې د قسم یا د قرآن باندې لاس شولو ضرورت نشته زه دا وایم چې دا پوسټ ما نه دی کړی زما آی ډي شاید هک شوی دا بل چا کړی دی نو چې کله دا ډراما جوړه کړی دا په هغه نه وروسته بیا دا پوسټ ډیلیټ کړی. نو ګرانو ملګرو مونږه د غره خلک یو چې کومه خبره وکړو په هغه باندې بیا کلک ودرېږو د نورو کسانو په شان نه یو چې مونږه بیا خپل مرام پرېږدو یا د خپل مقصد نه یو خوا بل خوا اوړو د اول ورځې نه چې کله د ظلم خلاف په دې نړۍ کې یا په پښتونخوا وطن یا وزیرستان کې یا په فاټا کې
یعنی د ظلم خلاف غږ پورته کولو کسان ډیر زیات کم وو. نو هلته موږ بیخي 2-3 کسان وو. د 2010 نه مو دا مبارزه را روانه کړې ده 2021 نو نه تر اوسه پورې ټیټ شوي یو نه خرڅ شوي یو او نه ورسته شوي یو. انشاءالله مونږ به مخته کوشش کوو د پښتونخوا وطن کې د امن لپاره، سولیز ژوند لپاره او د قلم کتاب لپاره، د ورورولۍ یووالي اتفاق اتحاد لپاره به مونږ انشاءالله کوشش او مبارزه کوو د شهید عارف افغان او ورسره د ارمان لونی او د چې کله پښتانه د دنیا ته راغلي دي یا کله د ملک په وجود کې راغلي د ریاست پاکستان د اول ورځې نه واخله تر نن ورځې پوره چې څومره زمونږ کسان شهیدان شوي دي، یا مشر دی ځوان دی تر سره دی د وینې د ساسکي او د اوښکو د کترې پښتنه به کوو. نو انشاءالله مونږ اول نه هم په خپل سنګر باندې کلک ولاړو او اوس هم ولاړ او نه د چانه ډارېږو نه د چانه ټیټېږو. دلته په دا نړۍ کې یا پښتونخوا وطن کې دومره څوک نه و چې د ظلم خلاف یې غږ پورته کړی وای. هلته مونږه غږ پورته کړی دی، هلته مونږه خپل سرونه په لاس کې یخي وو او په ورغوي کې یخي وو. نو اوس هم ملګري انشاءالله میشو ټیټیږي نه ورسته کیږي نه بیله چې ډېر کام خلک و چې د ظلم او خلاف یې اوز پورته کوو پاک شمیش وی. نو ویس خو ډېر زیوتی او ورچک شاکور نه منظور پښتین انشاءالله رواتلی دی او میشو په خپل سنګر باندې کلاک وی لوړ وي. شعر دی چې لکه ونه مستقل په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار. نو ملګري اپوست مو نه دی کړی، آی ډي هیک شوی دو او نه په دا باندې میش د چانه ډاریږي او نه په دا باندې میش د چانه ورسته کیږي او نه په دا باندې میش د چانه شرمیږي. نو ملګری خو لکه چې ډېرې تیزه او د کلاکې خبرې کړې وې هغه ته په چا وه چې یورې پښتنه کړې وه چې جمال مالیار بھائی تو دا پوسټ کړی دی ویلې دی کړی دی څنګه دی کړی دی بیو ډېره شا وای خو دیخ دی چلو پښتنه نه وه کړې چلو دې پښتنه نه وکړه داسې په خپل مخې چې څه شی وویل ویل. نو هیڅ پرابلم هیڅ قسم مسله نشته دی. مو خپله خبره درته سپینه کړه چې دا پوسټ مو نه دی کړی. اندیاسو میشه مبارزه تیزاوي د هر ظالم د هر دشمن خلاف مو په ذهن شده خبره دو چې هټلر ورته ویلي وي چې کله د تو دشمن وي د تو نه لاس ګولې وي نو ته نه ګولې په خپل باندې وبوسه اور د ایوا ګولې دشمن د پورا کشش دا ویلې چې دشمن لره نوست وي د تو چې کیم خپل خلک د خپل علاقې اور د خپل وطن هغه د تو د پورا ډیر خطرناک تک هغه د دشمن پالیسی چلاوي. نو د دا چې کیم خلک و چې کیم په باریک شه مو پوسټ کړای و دغه په باریک شه د مو په ذهن شه چې کیم خبره دو کیم نظریات یا خیالات یا کیم اساسودو هغه ز توستا وشولای هم شنو کا توسته وشای به وو یا یها چې یاره دا خو د دنیو ظالم خلک است. نو ملګری کچا دا تکلیف را سدلای وی هغه نه مزرت او ورسره بل خبره دادو چې په چار وای چې توسه پښتنه کړی وای چې دا پوسټو کړی دی کنه دا یو خبره او بل دومره خبره دادو چې پی ټی ایم د مظلوم عوام تحریک تای د کونډه رنډ یتیمونه د حقوق غشتنه د پورا میشه جوړ کړی دی د میسینګ پرسن د پورا لینډ ماینز او نور چې کیم د میشه چادر دیواری پامالی کیږي د میش بے عزتی راونه دو د هغه د پورم جوړ کړی دی په چار دو چې میش توسه یو بلتا لو سره ویر کی د یو بل مرست ایو بل سره مرسته وکي او د غږ بدرګه کی په شریکه باندې چې الله حکام ته ورساوي میش توسو په خپل مانځ کې د یو بل سره زید بوغس کې نه نفرت نه کی او چې د میش کیم پرابلمز دي کیم ایجنډام دو کیم منشورم دای چې په هغه باندې 4 لیار وکی د خپل یو بل شو نه سره وای کو د ظلم خلافی کا په قسم سره درته یای چې کا د زون د پورا د زون مفاتمه نه دي کتلی د کوم او د وطن مفاتمه کتلی دي زون مې نه دای مخشه کړای بل ملګری مر مخشه کړای د خپل مې بیان دای کړای بل ملګری ته مې ور کړای دای خپل په 100 سیټ په شاکور سه بند نه یې نوستا بل ملګری مر مخشه کړای دای خپل مې هدا سه په زون باندې ګولینا نه دی لا کړی په بل ملګری مې لا کړی دي چې دا د میشه د وطن شهیرو وګرځي. په اخر شیخ خوشحال بابا یو شعر ده چې اتفاق په پښتانو کې پیدا نشو اتفاق په پښتانو کې پیدا نشو کني معبد مغل گریوان پاره کړ اتفاق په پښتانو کې پیدا نشو کني معبد مغل گریوان پاره کړ. خدای پامان.